کتونکو دا کم ټرک چې تاسو ته ښیم دا مولاداد حاجي صاحب په کراچۍ کې واغستل 3 میاشتې پس رالل د کراچۍ نه را روان و کپنۍ له دا ټرکونه اغستل او هغه چې په لار کې حادثه وشوله او دا زمونږ تعلق چې کوم دی هغه د افضل حاجي صاحب سره دی او افضل حاجي صاحب د خدای پاک ژوندی لري او خدای دې د دې خلکو په خدماتو کې داسې لري نو دا ټرکونه چې کوم دي دا د فیملی بنسبتي خپل ټرکونه دي او دا یو ګاډی رالو دا هر ضلعې ته هم دغه شانتې ګاډي ځي نو دا د نورو خلکو دپاره عبرت دی چې وي 14 ګاډي دا هغه وخت کې حاجي صاحب په خپل ژوند مولداد حاجي صاحب خدای دې وبخي مرحوم هغه په خپل وخت کې دا 14 سیونډي ګاډي ورته وایي دا سیونډي ګاډي دي او 14 ګاډي یې اخیستي وو او هغه دا غودرول په مختلف دغه کې دی کپنو کې دلته په پیښور کې دی باډي بلډینګ دغه ته چې کومې کې باډۍ ماډۍ جوړېږي دا کنټینر جوړېږي هغې ته یې ودرول او هغوی وله تیار کړل کارخانه کې ولګول او کار یې پکې شروع کړ نو بعد دغه کیري میري کوي کله کیرج کوي یو خوا بل خوا خو دا یوازې دا نه چې خیراتي مال تقسیموي وایي جانه دی ګورې د ټول کې پیکې تقریبا هر ښار ته هر دغه ته ډسټریبیوټر دی هم هلته غوړي وړي لکه هلته دا غوړي خلکو له دوکاندار له ورکوي ډیلرشپ په دغه باندې لیول باندې او هغوی هلته کې بیا هغه آینده نور غوړي خپل خرڅوي روان دي خو د هغې دې ته ریټرن کوي هغه خیراتي نه اورئ او نو دا د ډسټریبیوشن دپاره دي دا ګاډي د هغې وي او کم از کم دی کې 1000 1200 2000 پورې دا دړیز راځي داسې پکې 16 کیلو چې دی هغه هم پکې دغسې راځي 12-1300 ټیمان نو دا د ډسټریبیوشن دپاره هغه اخیستي او خدای دې وبخي او لکه دا د زکات دي دا روژه کې چې کوم دی هر کال نو دا په زکات کې چې کوم دی نو قجورې وړه او دغه شانتې غوړي دا وباسي نو زمونږ اتفاق خدای پاک راوستلو چې پکې دې مشرانو سره هم واسطه وشوله او قسمت هم پکې دا خو چې افضل حاجي صاحب به زما دا پروګرام ګوري افضل حاجي صاحب به انشاءالله ماله دویم شفټ هم راکړي د 400 والو دپاره ځکه چې زمونږ ډېر خقدارو ته ځي او خلکو ته مې هم دا خواست دی چې د برکتونو میاشت ده چاله خدای پاک ورکړې ده همدغه شانتې د مولاداد حاجي صاحب علاداد حاجي صاحب او د افضل حاجي صاحب د فیملی بنسبتي په شانتې په دې خلکو کې وویشي په دې روژه کې الله سره تجارت وکړي دا الله سره تجارت دی او خدای پکې برکت هم اچولی نن دا کپني په ټوله پاکستان کې ولې مشهوره ده د هغې شاته دغه شانتې عوامل دي چې دوی د الله په لار کې خرچ بې خرته کوي هر کال کوي دغه شانتې نو خو 400 کې داسې خلک نو مال یې مه راکوئ خو په خپل چم ګاونډ کې په غریبانانو کې وویشئ د غریبانانو ملاتړ جوړ شي ګراني ډېره زیاته ده موږ به په تېره روژه کې چې کوم دی عمده ډبې په 1600 کې اخیسته او دغه شانتې د غوړو ګوتې به ما په 170 اخیستله نن یې په 420 په 430 په 400 کړمه او د دې باوجود چې فیملی بنسبتي د نورو په نسبت باندې نرخ هم ښه دی نو دا غوړي مې استعمال کې زمونږ دپاره زمونږ چې کم مینوالي ځکه چې زمونږ د غریبانانو خیال ساتي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی کتونکو تاسو ته ما وختي وي چې ما ته د یو حاجي صاحب د طرف نه هر کال الحمدلله چې کوم دی د لکو روپو غوړي چې کوم دی نو میلاویږي نو صرف یې ما ته نه میلاویږي دا ګاډي ډک راغلی دی ته وګورئ جي خو فخر زمونږ دا دی چې دغه مشران چې کوم دی د 400 دي او ورسره چې کوم دی نو موږ به دعا یو چې کوم حاجي صاحب وفات شوی دی سره د بچو الله پاک ته هغه له جنتونه ورکړي والله دغه نور وروڼو له همدغه شانتې برکت ورکړي چې دوی هر کال چې کوم دی د کروڑه روپو چې کوم دی نو زکات وباسي او د 400 هغې خلکو ته ورکوي چې کوم حقدار دي یا داسې مختلف ادارې چلی او په دغه کې موږ له هم چې کوم دی نو هر کال الله کوي نو مننه یې کوو ځکه چې غریبانانو خیال ساتي موږ سره د ډېرو غریبانانو وابستهی او هغه راځي نو دا په 2200 روپۍ قریبا چې کوم دی نو یو ډبې دی فیملی بنسبتي او دا یو کس ته موږ ورکوو دې سره سره د حاجي صاحب نه موږ نور هم غوښتنه کوو ولې چې ټوله میاشت ده دا زموږ 2-3 ورځو کې چې کوم دی په زرګو زنانه راځي او دا هغې کې ختم شي حاجي صاحب په دې موقع به څه وایي دا مختلف خلکو ته راغلي دي دا زه به داسې ووایم که چې بسم الله الرحمن الرحیم لومبی د خدای پاک مولاداد حاجي صاحب وبخي سره د هغه کشرانو ټولو چې دوی له خدای پاک دومره له ورکړي او بعض سړي له دولت ورکړي ډېر نه ورکړي دوی له هم له ورکړي دوی له دولت ورکړي نو دا هغې په دې غریبانانو رمضان شریف کې دا د رمضان یو پیکج دی دا ورکي او دا په زکات شیپ کې ورکوي زکات شیپ کې که نه نو دا د هغې د ړو
د منلو یا دغه خبرې دي. دې کې مسله دا ده دویمه چې دا هغوی دلته راولیږي 400 ته د 400 خپل پیکیج دی، د هر یو ښار خپل خپل پیکیج دی، خو چونکې دغه زمونږ رونه بیګان دي او زمونږ رشته دار هم دي نو هغوی دلته دا پیکیج 400 ته راولیږي. موږ بیا ډسټریبیوټ کې باقاعده ورسره دا لیست ویني دا ما سره دی، دې کې باقاعده نوم دی او رقم را تعداد موږ دغه ته ورکوو. نو خدای پاک دې دوی وبخي او خدای پاک دې د دې په دې مالو سر کې ډېر زیات برکت واچي او خدای دې دا برکت ژوند ورکړي او نیک اعمالونه دې خدای د برکت ورکړي. آمین آمین. کتونکو پیملی بنسپتي مې راوی دې وخت کې یو شمېر مدرسې چې کوم دي نو هغه هم دوی چلی، یو شمېر مدرسې خپل هم جوړې کړي دي، سپانسر کوي یې او دغه شانتې چې کوم دی نو جوماتونه خو واقعي چې زړه یې غټ دی، په زړه غټ دی او دغه ګټه ده د آخرت ګټه ده. کله چې د حاجي صاحب جنازه وه نو په زرګو خلکه په هغه جنازه کې ګډون کړو او د کراچۍ نه را روانو د حادثې ښکار شو، ډېر زیات خفه وو. مونږ وی نور به څوک نه وي خو چې هغه نه کم تهم پاتې دي روڼې دي نو هغه برکات پېشته دي او چې مونږ ورته کله کال وکړو نو وي هلته کې لاړ شه هغه ځای کې موجود دي. دا د لکو روپو غوړي خو صرف زه وړم د لکو روپو او دغه شانتې علب خان شیرپو په دې لیست کې چې کوم دی نو په 1 نمبر دی. دا زما دپاره د فخر خبره ده. دغه شانتې سنگین خان، اسرار خان، فرخات، حاجي احسان الله، حاجي مدرار الله، حاجي شجاعت ګل منډي، مرزا احسان الله خان، غزن خان، دارالعلوم 400، مولانا گوهر شاه صاحب، معراج، ایجاز، فضل نبی، توپیل نوید، حاجي فریق الله، شهاب، خارون خان، عبدالعلی، سرزمین او سمن خان. او کتونکو نور کلمه دا سلور کاله مسلسل دا غوړي وړلي دي خو بس یو دکاندار لی ورکړي دي او ما پسې دفتر ته را رسولي. دا اتفاقي خبره وه چې زه نن دا ټرک هم وینم او دوی هم وینم او دا خبره هم پې کوم نو زما هم ورته زړه دوا کوي او زه چې چا له ټینګې غوړي ورکوم نو زه ورته یم غورې پیملي بنسپتي ټول ټیم چې کوم دی په خپلو دواګانو کې چې د پشمني پکې پراټه خورئ او دا ماښام چې کوم دی پکې ترکاري خورئ نو دا د پیملي بنسپتي برکات دي. او زه به د حاجي صاحب نه نور هم غوښتنه وکړم. حاجي صاحب مسلسل چې کوم دی نو یو دا ملګري راغلی ستاسو نوم دی یاره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شهاب ظفر دی. زه چې کوم دی د پیملي بنسپتي پروډکشن انچارج یم. زه د 8 میاشتو راځي د پیملي بنسپتي کې کار کوم. الحمدلله زمین چې کوم دی هلته موږ ډېر زیات خلک سپانسر کړي دي دې لپاره، ډېر زیات موږ د غریبو د خلکو امداد کړی دی. شکر الحمدلله. په دې موږ حاجي صاحب سره ډېر زیاتې خبرې مذاکرات کړي دي، میټینګونه پې شوي دي. هغوی وایي چې تاسو غریب خلک مخکې کې ځان سره ودروئ، هغوی لس مال ورکړئ چې سبا څوکونه وي چېرې پیملي بنسپتي کې د هغوی د طرفه چا د سپانسر نه دی میلاو شوی. نو انشاءالله هر کال داسې دې کال بیا موږ هم چې کوم دی څنګه علب خان شیرپو صاحب بای ورسره خوا کې ولاړلی نو دوی دا خبره وکړه چې لکه هر کال موږ مال راځي خو لکه موږ له دفتر ته راځي. دا ځل چې کوم دی په موقع باندې موږ په لومړني ځل ورسره راغلي یو او دوی سره ملاقات هم وشو. موږ خو دوی ډېر شکریه ادا کوو چې موږ خپل لاس کې سپیکر راکړو، موږ چې کوم دی د هغه ته مخامخ کړو کیمرې ته. نو زه به نور څه ونه یم خو الله تعالی دې ټول اجر ورکړي حاجي صاحبانو له چې لکه دا غریبو خلکو امداد کوي او زموږ به انشاءالله کوشش دی د غریبو خلکو امداد کول مخکې بوتل او انشاءالله بیا به هم کوو او چې جون دی نو انشاءالله د ټولو غریبانو امداد او مست را به کوو او انشاءالله موږ به هم علب خان شیرپو بای سره ولاړو چې د غریبو خلکو امداد کوي. د میډیا تر مخې که سوشل میډیا که داسې عام چینل په وجه یې که نه چې د غریبانو امداد کوي نو موږ به انشاءالله دوی سره ولاړو. ډېره مهرباني. ډېره زیاته مننه. کتونکو الله ګواه دی ځکه چې د برکت میاشت را روانه ده، د برکت میاشت را روانه ده او د عبادتونو د لوټلو میاشت ده، د خدمتونو میاشت ده. خو که چلی ماته دا ټلیفون کړي چې یاره ته د پیملي بنسپتي یا تشهیر وکړه یا خلکو ته ووایه بس وی مال د دکان نه راغلی دی ولته ما خلکو له ورکړي دي. دا نن هم چې کوم دی نو دا اتفاقي ده. ما چې تاسو ته کوم نومونه واغستل نو صرف دا نه دي، قجورې درته ښیم راشئ قجورې چې کومې دي دا دي وګوره او دغه شانتې اوړه ورکوي. دغه شانتې مزدورانو له واقع دا کارخانه ده چې مزدورانو له هم پیکج ورکوي. ما پرون د یو دوو غوړو کارخانې والا سره خبره اتره کوله، زه تاسو ته پکې یو پیکټ کولاوم چې دا پکې لږ ماته لږ شانتې حاجي صاحب یو دغه راته پکې کولاو که کوم چې زما قجورې دي خیر د هغې نه یو کولاو که دا وګورئ جي دا وګورئ جي دا ښه دا قجوره ده او ښه ښکلې قجوره ده او زه به په اجازت وخورم نو بس دا دغه دی ولې چې دا ډبې زما شو پکې دا ګوره جي نو چې روژې په دې ماتې حاجي صاحبانو ته به خلکو دوا نه کوي نو الله دې ولې همدغه شانتې همت ورکړي هر کال صرف ماله نه
داسې نورو په سوونو خلکو له دا ورکوي صرف مال نه راکوي ورکه په سوونو خلکه خو اتفاق د ګوره یو مې دا جي صاحب ولیده یو دې شپارستي کومه چې دا به زما د روجې څو ورځې دغه ویل چې 10 ورځې یو مسلسل زه د غریبانانو سره یم نو مال به نور د جیب هم راکوي او زه به انشاءالله په تاسو تقسیموم دا زما میسج باجي صاحب ته هم ورته رسوي او ته هم ورته رسوي صحیح ده کتونکو په خپلو دعاګانو کې دوی یاد ساتئ خدای دې ټول ټیم له همدغه شانتې همت ورکړي اړه غټ دی خدای ورکړې ده الله سره تجارت کوي او د الله په لار کې لګوي او دا خلک چې کوم دي بینکونه ډکوله او قبر ته ځان سره وړي نو دا د خدای په خزانه کې جمع کوي او دا اخرت ځان لخه کوي او اخرت یې ښه دی دونه برکتي مرګ چې حادثاتي مرګ دا د شهادت مرګي او بیا په زرګو جنازه او د 400 خلکو پسې خپا د نوخار خپا د سوات خپا د دیر خپا د پښتونخوا نه چې پاکستان کې په ګډ کې فیملی بنسپتی ده هغه ټولو پسې خپو ځکه چې د اخلاقو نه خلک متاثر ما نه یو ورځ غلطي شوې وه اتفاق ته ګوره د دې غوړو باره کې بیا چې غاجي صاحب راغی سپینګیري ما له داسې نه لیدلې خو یو حاجي صاحب مې لیدلی و سپینه ګیرې وه او چې کله ما سره کېناستو ما ته د مدرسو لیست کېښودو د جوماتونو لیست یې کېښودو او بیا زه خپله دا 4-5 کاله شو چې دې عمل نه تېرېږم چې ما له غوړي راکوي او زه په غریبانانو کې تقسیموم نو دا ډېره ښه خبره ده زړه مې ته خوشحاله دی ځکه چې غریبانانو ډېر خیال ساتي ډېره